حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صدق الله العلي العظيم. مخي ابواب البر سباز احکام ذکر شو. پاغ احکامو کی یو د جهاد ذکرو څنګه چې الله فرمایي وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. ورسو د جهاد ذکر را روان دی او د هغې نه مخکې دا د بني اسرائیلو د یو قوم واقعه الله ذکر کوي د ترغیب د جهاد دپاره او دا الله تعالی ظاهروي چې جهاد د مرګ د یری د مرګ د یری نه پرېښودل نه دي پکار چې که زه جهاد ته لاړ شم نو زه به مړ شم. داسې د مرګ د یری نه قوم د بني اسرائیلو تښتېدلی و. په ملک کې په علاقه کې طاعون شروع شو. طاعون داسې مرض و چې لکه د کینسر مرض و چې په هغې باندې ډېر خلق مړ شو. نو 10,000 کسان بلکې د 10,000 نه زیات وتښتېده. د مرګ د یلې نه د خپل کلي او د علاقې نه وتښتېدل چېرې مونږ بچ شو. دا نور خلق مړ شو او مونږ به څه شو؟ بچ شو. د الله قدرت ته وګوره چې دغه د بني اسرائیلو 10,000 قوم یا د هغې نه سوا دا ټول الله هلاک کړه، په لاره لاره کې هلاک کړه. تفسیر روح المعانی لیکي چې دغه 10,000 نفوسو دی چې کله د خپل علاقې نه ووتلو نو یو د غره یو درې ته ننوتل او هغې درې کې 2 فرشتې راغلې. یو فرشته د درې یو سر ته ودرېدله، بله فرشته د درې بل سر ته ودرېدله. په دې باندې الهي روړه وواله، په دې 10,000 خلقو باندې چغه وواله. هغې چغې سره د ټولو چې کوم دی نه ساونه ووتله، ټول هلاک شو. دا ټول بني اسرائیل هلاک شو. آس پاس علاقې والا خلق خبر شو چېرې روغ لښکر هلاک شوی دی. د هغې خیال کې راله که نه روغ لښکر هلاک شوی دی. نو دا خو ټول خښول ډېر ګران دي، خو داسې به وکړو چې کونډه تار به ترېنه چاپېره کړو چې دننه لړمه دا چې دننه شرمخان او ګیدړان پسې نه ځي او دی بچ پاتې شي. نو د هغې نه یې شپلونه یې ترې چاپېره کړل او دی محفوظ شو. څه زمانې پورې د دې هغه غوښې چې دی نو هغه ختم شولې او تش هډوکي پاتې شو په مخ د ځمکه باندې. د دغې زمانې پیغمبر حضرت حزقیل علیه السلام دی. خیال کې راله که نه؟ هغه راغی او چې د بني اسرائیل دې قوم ته ودرېد نو ډېر خفه شو چې دا خو زما قوم دی او دا هلاک شوي دي. نو په ژړا شو، الله تعالی ته یې سوال وکړو چې یا الله دا مخلوق چې کوم دی دا خو تا ټول هلاک کړی دی او ته یې ژوندی کولی هم شي، نه ته یې ژوندی کړې. الله تعالی دته وحی وکړله چې ستا چې کوم دی نه په دعا سره دی زه یې ژوندي کوم. ته غواړه او زه یې ژوندي کوم. نو ده الله ته سوال وکړو او بیا یې ووې ایتها العظام، هغه هډوکو ته یې چغې کړلې وې ایتها العظام ان الله یأمرک ان تکتسی لحما. ایتها العظام چې څوک لیکلی شي لیکئ
او چې نه شي لیکلي به پاتې کېږي پوه شوې به که نه ځکه چې دا د روح المانی چې کوم دی نو دغه دی خیال کې راله که نه هغه خپل تفسیر کې د دې هغه واقعه ذکر کړې ده نو حزقیل علیه السلام آواز وکړو ایتها العظام ان الله یأمرک ان تکتسی لحما وجلدا اے اډوکو الله تاسو ته حکم کوي چې غوښه واغوندئ او سرمن واغوندئ خیال کراله که چې کله دا आवाज ورته وکړو شیب غوښې د یوې طرفه د بل طرفه راځي او د اډوکو نه چاپېري او سرمن راځي او هغه ته نه چاپېریږي د مړو لاشونه تیار شو خیال کراله که د مړو لاشونه تیار شو او بیا لمبه आवाज کې زه خطا شوم ایتها العظام ان الله یأمرک ان تجتمعي ایتها العظام ان الله یأمرک ان تجتمعي الله تاسو ته حکم کوي چې راجم شئ اډو کې خواره واره پراتو نه راجم شو لاس تلاسونو سره میلاو شو خپې د خپې سره میلاو شولې او تشه د اډو کو ډانچه جوړه شوله بیا دویم ځلې ورته آواز وکړو ان الله یأمرک ان تکتسی لحما وجلدا الله تاسو ته حکم کوي چې غوښه واغوندئ او سرمن واغوندئ مکمل لاشونه چې کوم دی نه جوړ شو سره د غوښې نه بیا دریم آواز ورته وکړو ایتها الارواح ان الله یأمرک ان ترجعي الى الجسد ایتها الارواح ان الله یأمرک ان ترجعي الى الجسد اے ارواح الله تاسو ته حکم کوي چې خپل خپل جسو ته بیا واپس شئ ان الله یأمرک ان ترجعي الى الجسد ټول ژوندي شو دغه لس زره کسان دې بني اسرائیل سره الله تعالی سمې ټوکې کړي دي کله ژوندي کړي دي کله مړه کړي دي هغه اویا کسان د موسی علیه السلام په زمانہ کې هغه هم سو ژوندي کړي او دا چې کوم نه دا د لسو زرو د پاسه دي دایم ژوندي کړل ا دې په یو په بل باندې په حیرانتیا کتل یو طرف ته بل طرف ته چیرې دا کم وطن دی کم دنیا ده مو خو چرته نه وو سډیره زمانہ چرته نه وو ادا اوس چې کم دی نو دغه دا بیا ژوندي شو ندی کلمه ویله وی سبحانك اللهم لا اله الا انت سبحانك اللهم لا اله الا انت بس چې دای ویلو دی بیا خپل کورونو ته واپس لاړ الله تعالی دی ژوندي کړ الله تعالی ډېر قادر دی باقی دا مساله ده چې یو ځای کې مرضی نو هغه ته تلم نه دی پکار او چې پکې نو وتل ته نه دی پکار د مرض ځای ته تللم نه دی پکار او د مرض د ځای نه وتلم نه دی جایز خیال کرا لکه دې باره کې یو حدیث مبارک ذکر کړی دی چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سره د خپل ملګرو نه د شام سفر کاو او ځکه چې شام فتح شوی وو د په خلافت کې د شام سفر کاو د تبوک نه اخواته چې دی ورسېدل تبوک د مدینه منورې نه اولیم 100 کیلومتره لري دی ښا سو 1.5 کیلومتره د تبوک لري دی د تبوک نه بیا اخواته سرغ دی د سرغ نه بیا اخواته دمشق دی سرغ ته چې کله ورسېدل نو الته کې خبر شو چې مخه ته بیت المقدس کې څه دی پای کې مرض شروع دی او مرتل چې کم دی نه پکار دی او کنه دی پکار اصحاب کرام
په دې کې مشوره وکړه چې په دمشق کې په دغه بیت المقدس په خواوشا کې مرض دی او هلته ډېر خلک هلاک شو ډېر اصحاب کرام او تابعین شهیدان شو نو آیا موږ لاړ شو که لاړ نه شو فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ مشوره وکړه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ په دغه صحابه کرامو کې موجود و هغه ورته وی صاحب ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې کوم ځای کې مرضی ناغه ته مزای او داغه نه اوزایم ما خیال کرا لکه دا حدیث وتولستو چې ما فلا يقربن عليه ولا يخرج منه فرارا د بخاری شریف دا روایت او ذکر کو چې دا الله حبیب فرمایي چې کوم ځای مرضی نه فلا يقربن پا الیه هغه ته بزیمنا ولا يخرج فرارا منه د دینه په تختم نه کوي حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ پوښتا ملګرو ته حکم وکړ وځي چې واپس مدینه منوره ته ځو د دې سره یو بل صحابي چې هغه جرنیلو مخکې جرنیلو بیا د شام گورنرو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د طرف نه هغه ورته یا خلیفۃ المسلمین اے د مسلمانانو خلیفہ اتفر من امر الله د الله د حکم نه تخته کدالته کې مرض ده او توای چې نزو دا خدای الله د حکم له تخته دی اتفر من امر الله و هغه ورته په جواب کې وی چې نعم افر من امر الله الى امر الله افر من امر الله الى امر الله دا الله د حکم نه تختم خدای الله بل حکم ته تختم بل حکم یې سره چې دا الله حبیب فرمایي چې فلا يخرجن منه ولا يقربن الیه خیال کړه دا تفسیر قرطبی دا حدیث نقل کړي دي خیال کړه نه دو وبانا او د آفتنا تختم خانه ده او با وفات تلم خانه خیال کړه نه دا مسله ده د دې حدیث نه معلومه شوله چې په جهاد کې د جهاد نه تخته چې دا جایز نه ده چې کله جهاد فرض شو بیا تخته ته نه جایز نه ده چې زب مړ شم خیال کړه حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ هغه چې کله وفات کېدو خلق وته جمع شو هغه جړل نو خلق وته ولې جاړ وی په دې جاړې ما چې زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په ډېرو غزاګانو کې شریک شوم ساندازتن د سلو نه سیوا غزاګانو کې دې شریک شو او اوس چې کوم نه لګا دا خرغون ته کې په بستر باندې مرما او زه ارزه کې زخمی شوم خو وفات شوی نه ما ارمان دې چې په جهاد کې وفات شوی هغه خپل جهادونو ذکر مو کو د خپل زخمونو ذکر مو کو خپل حسرت او افسوس ذکر کو چا خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ چې هغه تصیف من سیوف الله ویلې شوی نو الله جل شانو فرمایي الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم نګوره اے حبیبا هغه قوم ته چې وتلو د کلو خپلنا دا الم ترى د دین خو بظاهر دا معلومی چې ما پیغمبر ته ګوري نه خو ته ګوري ته عالم ته په ماکان او په ما یکون باندې صحیح ته عالم په ماکان او په ما یکون باندې د بریلیانو مذهب ثابت شي ته ګوري نه خوش به کنه یا لکنه دلته خو بدا ترجمه کو بل دا کې بس کو وما كنت معهم خوش به کنه زما پیغمبره ته سره موجود نه وي چې کله دی دا جرګې کولې ارجو بیتونه چې کله دی جرګې کولې کله عالم په ماکان او په ما یکون وي او شدا هر ځای چې کوم نه دي دون کې وي
نبیا ولی الله تعالی چې کوم دینو ورته فرمایي چې ما كنت وما كنت فيهم څنګه ده اذ يختصمون وما كنت لديهم اذ يختصمون او شي دا ډیر ځایونو کې د نفي حکم راغلی دی معلومونه کې دا چې د دې دا ترجمه نه ده چې ته موجود وي دې دا علم تر چې ویلې شي په د عربی په اصطلاح کې دا کلمه د صدا دا کلمه د تعجب ده خیال کراله چې دې کې تعجب کیږي دا یو حال نه د حال د من لم یرا په حال د من رأى باندې په دې کې تشبیه د حال د من لم یرا کوي په حال د من یرا باندې چې پیغمبر ته خو یې نه خو کچری تعالی دل نو تب حیران شوی په شی په کنه علم ترا ته خو یې نه خو کتالی دل وې دغه نقشه نه تب حیران شوی نه پدې کې دا کلمه د تعجب ده او تعجب د سنه کوي تعجب د تشبیه د حال د من لم یرا د حال د من لم یرا د حال د من لم یرا د حال د من یرا سره تشبیه د حال د چا ده د من لم یرا ده چینه نه خو تشبیه د چا سره کوي د من یرا سره کوي کوشش وکړه دا چې دا کلمه د تعجب دا چاولی دا صاحب د روح المعانی په صفحه 160 کې په جلد نمبر 2 کې خیال کرا رکھا د دې آیات ما تحت دا ترجمه کړو خیال کرا رکھا نو الله جل شانو فرمایي الم تر الى الذين تنظر اے حبیبا کسانو تا خرجوا چوتلو من دیارهم دکلو خپلنا وهم الوفن حالا کدی په ځرګونو باندې سو درو صدا پاس الله درو تفسیر روح المانی لیکي او اوتلو د صد وجنا حذر الموت دایری د مرګنا فقال لهم الله پسویل دی ته الله تعالی د دې په حق کې الله حکم قال فمانا د امارا سره موتو امړه شي تاسو ثم احياهم بیا الله تعالی ژوند کړل ثم د پاره د سره دي د تراخي مان ډېر زمانہ پس چا غوخي وخړلې شولې بیا الله تعالی ژوند کړل ان الله لذو فضل بشک الله تعالی خاوند فضل دی علی الناس په خلق باندې په مجرمانو باندې ولكن اکثر الناس لا يشكرون لیکن اکثر د خلقنا شکر نه کوي دا د چا په معجزه باندې ژوند شو د کې درې قوله یو قول دا چې د حزقیل علیه السلام چې دا د کالب ابن یوحنا خلیفہ کالب ابن یوحنا سو کو دا د یوشع علیه السلام خلیفہ او شبه نو کوئی چې دا حزقیل علیه السلام خیال کرا لکه چې هغه خلیفہ د کالب ابن یوحنا او کالب ابن یوحنا خلیفہ د یوشع علیه السلام او یوشع علیه السلام سو کو دا د موسی علیه السلام شاګرد کو شبه دا د هغه زمانه واقعات خیال کرا لکه او سو کوئی چې دا شمیل علیه السلام شمیل علیه السلام هغه دا معجزه او شمیل علیه السلام سو کو دا د داوود علیه السلام د داوود علیه السلام د زمانه پیغمبرو داوود علیه السلام د پلخکر کې سپاهیو د طالوت په لخر کې او د شمیل علیه السلام په لخر کې سو سپاهیو خیال کرا نو الله فرمایي وقاتلوا فی سبیل الله جهاد کوي په لار د الله کې دا ترغیب ال الجهاد جهاد کوي په لار د الله تعالی کې د مرګ نه مې یریږي وعلموا وشان الله بشک الله تعالی سمیع علیم اوریدون کې عالم به تاسو د سوالونو اوریدون کې او تاسو په حال
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا د جهاد ترغیب الله تعالی وکړو او اوس الله تعالی د انفاق ترغیب کوي لکه په جهاد کې خامخا انفاق ضروری ده انا فرمایي من ذا الذي يقرض الله څوک دی هغه انسان چې قرض ورکړي الله تعالی قرضا حسنا فقرض حسن سرا صدقه د الله پر رضا باندې وکړي ويضاعفه بدو چند بکی الله تعالی دغه صدقه لرا عذابا کثیرا بدو چند ډېر سرا بدو چند ډېر سرا یو نه بلاس جوړی کی دلا سونه با هو سوا جوړی کی دو سو نه با خیال کراله کنا والله يضاعف لمن يشاء والله واسع خیال کراله والله يقبض الله تعالی کمی رزق لرا و یبسط فراخ کی رزق لرا و الیه ترجعون او دی الله تعالی تبتا سو واپس شي خیال په دې آیات کریمه کې الله تعالی مطالبه د څه کوي د صدقات کوي د چانه د مؤمنین وی چې کله د آیات کریمه نازل شو خلق درې قسمه شو سو خدا سي و چې هغه د کفر کلمې وویل پوښ به کنه چې ان الله فقير ونحن اغنياء خدای فقیر دې زمونږ نه چاندې غواړي خدای فقیر دې زمونږ نه سواړي دا په ملیشیا کې یو خبيث انسانو هغه ویره کې اسلام داسې چې پاره کې چاندا غواړي نو دا د اسلام ته زمونږ سلام وی دې اسلام ته زمونږ سره سلام دې خو تبلیغیان دي چې غواړي نه بل ور کوي او مدرسې والا غواړي مدرسې والا څه کوي غواړي ندی اسلام ته ما سلام کوشش وکړه چې پاره کې غوښتای یا لکه مې د خدای پاک به انصاف غوښته خو نبی عليه السلام هم کړی دی په جهادونو کې چندي غوښتلې دي کنه دي غوښتلې د تبوک په غزا کې غوښتلې ده په نورو جهادونو کې غوښتلې دي خیال کړل او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپل ټول مال حاضر کړو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نیم مال حاضر کړو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شپږ سو د پاسو خان په چندي د تبوک کې ور کړیو یره وی دی اسلام ته زما سلام کوشش وکړه هغه خبيث به ان شاء الله د دنیا نه به مرتد شي زما په خیال سره ځکه چې هغه د اسلام د اصول نه انکار کوي کوشش وکړه دا څه اورې کنه خو تبلیغیان دي چې هغه سړی له ورکای غواړي نه کوشش وکړه اصحابیت سے ورته وی هغه په مدرسه کې خلانګر وی خرج وی تا چرته دا مسلمانی دي ظاهره کړی دا چرته راغلی د طالبانو تپوس ته کړی دی چې د دې خرچه د کم ځای نه ده دوی څه کوي چې توای چې غوښته خنه دي ته چې په خپل راغلی چې د طالبانو تپوس ته کړی دی چې دې دا خرچه د کم ځای نه کیږي کوشش وکړه بیا د دې جواب وترم تاسو چې ورسېدلې نو ځینې خلک څه شو هغه د دې آیات په اوریدلو سره هغه مرتد شو وی ان الله فقير ونحن اغنياء او چا صدقات شروع کړو او چا دومره په صدقاتو کې څوک دومره وړاندې لاړو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غي نه انتهایی خوشاله شو یو صحابي دی هغه خپل باغ وقف کړ چې کله د آیات کریمه نا واوریدو د حضرت ابو الدحداح رضی الله تعالی عنہ دی څوک حضرت ابو الدحداح رضی الله تعالی عنہ دی چې د خپل باغ چې کوم دینه په صدقه کې دوه باغونه وی رسول الله ما دواړه باغونه وقف کړی دي د الله د رضا لپاره دا د الله حبیب ته فرمایل چې نه یو باغ هغه خپل اقربا او تو ورکا ایو باغ چې کوم دینه هغه صدقه خیال کړه یو باغ خپل بچو ته پرېدا وا ایو صدقه یو باغ خپل بچو ته پرېدا وا ایو باغ صدقه او چې دا باغ صدقه کو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې کم من عشق رداح ودار فیاه لابي درداح کوشش وکړه کم من عشق رداح ډېر باغونه
چې هغه ډک دي د کجورو نه او د میوو نه عزق د غوانګانو ته ویلی شي ودارن فیاهن او ډېر بنګلې چې هغه پراخه بنګلې دي په جنت کې د چا دپاره دي لابي درداه نه د چا دپاره دي د ابو درداه دپاره دي کم من عسق رداه او ودارن فیاهن فیاه معنی وسیع لابي درداه نه څنګه زبردست کلمې وویلې اوتیتو جوامع الکلم حدیث کې راځي که ما ته سره کړي شوي دي ما ته جوامع الکلم را کړي شوي دي دا د یو شاعر پلار هم داسې ښکلي کلمات هغه نشي ویلی پوه شوې که نه الله جل شانو فرمایي والله یبسط الله تعالی فراخه کوي رزق لرا یقبضو کمی رزق لرا ویبسطو فراخه کوي رزق لرا وإلیه ترجعون او دی الله تعالی ته به تاسو واپس شئ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی دا د یقبضو د یبسطو مثال الله تعالی بیانوي چې الله کمی رزق او سیوا کوي رزق چاله چې اراده وشي طالوت یو لوی فقیر انسان چې الله کوله نه هغه بادشاه هغه څه بادشاه او جالوت د عمالقه او بادشاه چې داغه سره ډېر غټ حکومت چې الله کوله نه هغه څه هغه هلاک کو داغه نه بادشاہي واغسل او چاله ورکړه داغه لا خو شي کنه طالوت حضرت طالوت دا د جالوت او د طالوت قصه الله تعالی ذکر کوي او د بسط او د قبض مثال الله تعالی بیانوي د بسط او د قبض مثال الله بیانوي خیال کرا لکه دام خلق تعجب کوي کنه چیرې د داسې یو سړي چې داغه تقریبا 40 کاله حکومت چلیدلې ده په دې تور ورسک باندې پوه شئ به کنه او هغه د یو خوار مولا بچیلا پوه شئ به کنه او د یو خوارو مولانو ملګری لا هغه چې کم نه نو هغه باد مشری دا څنګه میلاو شو پوه شئ به کنه خیال کراله دا د الله کار دی پوه شئ به کنه به په شړینګې پورې می خان دي د شال میرمنې چرته تاونه غواړم پوه شئ به کنه ورپسې شنه په مولانو پورې خلق مسخره او ټوکې کوي او سره داغه نه خدای پاک ول عزت ور کوي دا د الله کار پوه شئ به نه الله جل شانه فرمایي الم تر الی الملائ نګوري اے حبیبا الی الملأ من بنی اسرائیل جماعت د بنی اسرائیل من بعد موسی پست وفات موسی علیہ السلام موسی علیہ السلام وفات شو او د چا زمانہ دا د حضرت شمویل علیہ السلام زمانہ دا او دغه زمانہ کې جنگونه شوي دي د عمالقه او د بنی اسرائیل ډیر قتل کړي دي نوجوانان ولا قید کړي دي نوجوانان او معصومان ولا قید کړي دي کلی او علاقې تنا غشتي دي خیال کراله نو بنی اسرائیل شمیل علیہ السلام ترالو ویسے مونږ له یو حکمران پکار دی چې مونږه داغه حکمران په ما تحتی کې جهاد کو د عمالقه سره جهاد کو د عمالقه سره د خپل قیدیان را آزاد او د خپل کلی او خپل علاقې سکو د مقبوضه علاقې سکو دا واپس شمیل علیہ السلام تو فرمایل چې تاسو بادشاہي چې دا تاسو د بادشاہي لایق چې دی نو هغه طالوت داغه پلاس په ټول بیعت وکړي او تاسو به چې کم دینو څه شي کامیاب شي هغه وته عجیبه خبره ده هغه په مونږ ټول کې یو خوار غریب سړی دی شپنکې دی
نو سره مال شته، نو سره عزت شته، نو سره دولت شته دی. خیال کړه داسې سړی به مونږ څنګه حکمران. حضرت شمویل علیہ السلام ګورئ الله ما ته وحی کړی دا چې دغه فقیر او غریب به حکمران کیږي. پوه شوې به کنه. او الله تعالی دې منتخب کړی او دې ستاسو نه غوړه په دې دی چې دل الله تعالی علم او جسم دواړه ښایسته ورکړي. ستاسو نه په علم کې هم سیوا دی او ستاسو نه په ښایست او په جسم کې هم سیوا. او دا خدای الله خو هغه چې چا د بادشاهي و. خیال کړه بیا ورته غوي صاحب نه خبرې صحیح چې مونږ ته پته لګي چیرې دی حکمران کیږي. نه خبرې صحیح وی نه خیدا ده چې د بنی اسرائیل کم صندوق چې هغه ته میلاو شوی دی عمالقه ته چې کم صندوق میلاو شوی دی چې په هغه صندوق کې د هارون علیه السلام او د موسی علیه السلام تبرکات دي. او جالوت والا چې کم ځای ته ځي او دغه صندوق کم علاقې ته وړي هلته فتح کوي. هلته څه کوي؟ فتح کوي. دغه صندوق به الله تعالی چا ته راولي؟ دغه صندوق به الله تعالی د طالوت کور ته راولي بې د ظاهري اسبابو. او چې کله دغه صندوق دغه کور ته راغی نو دا دغه وخت به د حکمرانۍ او د به ستاسو حکمران کړي. چنانچه داسې وشوله وایي فرشتې چې کوم دی نو د طالوت د فتح دپاره الله تعالی ځمکې ته راولېږلې او په جالوتیانو باندې خدای پاک آفت راوسته چې دغه کله به جنګ کاو او دغه صندوق چې به د ځان سره کم ځای ته وړو نو هلته به دی سپېره و، هلته به یې شکست خوړه، هلته به شکست خوړه. دوی ویله دا صندوق خو سپېره شو، مخکې به چې مونږ کم ځای ته تلو نو مونږ به څه کوله؟ فتح کوله. اوس چې کم ځای ته دا صندوق وړو نو هلته کې څه هلته کې اوباګانې او هلته کې شکست دي. نه دی هغه صندوق څه چلو کو په یو ریړه کې واچو او وې ځکه دا او وې په وتاړو وې دا صندوق چار ځای ته لاړ شو بس زیبا فرشتو هغه را روان کو هغه ریړه را روان کړل او پاک د حضرت طالوت دروازې ته راورساو. کومه معجزه چې شمویل علیه السلام بیان کړې وه هغه څه وشو. صندوق چاته میلاو شو؟ طالوت صاحب ته میلاو شو. پوه شوې که نه؟ نښه ښکاره شوله. پس له هغه نه بني اسرائیل مطمئن شو او بیعت یې وکړو. بیعت یې د چا نه وکړو؟ د طالوت نه وکړو. پوه شوې که نه؟ او بیا د هغې نه وروستو د جهاد مسله شروع شو. د بني اسرائیلو د جالوت د عمالقو په منځ کې خیال کې راغله. په دغه لښکر د بني اسرائیلو کې حضرت داود علیه السلام دی چې دی نوجوان دی او تفسیر کې راځي چې دی په لښکر کې روانو او شمیل علیه السلام او فرمایل وی داود پکې شته دی چا ورته وی او صاحب هغه شته دی خو ګډې بیزې سره یې په لښکر کې را سره دی وی دقه ماله راوړه. هغه له یو شپږ کاڼي ورکړل وی دا کاڼي به والې دا به ته ولې چې کله جنګ شروع شي دا کاڼي به ته خلاصې په مرچوڼه باندې. پوه شوې که نه؟ مخکې وایي هغې بني اسرائیلو وله نور رونه راوستل د داود علیه السلام. شمیل علیه السلام وپېژندلو وی دغه نه دي دغه نه دي. پوه شوې که نه؟ هغه د ټولو کشر رور دی هغه راته راوله. چې ورته راوستلو ویې پېژندلو او بیا چې کوم دی نو هغه ته دغه حکم وکړو د ویشتلو حکم وکړو. چنانچه کله جنګ شروع شو لښکر چې کوم دی نو بني اسرائیلو د عمالقه دا په میدان کې ګرم شو. حضرت داود علیه السلام ګیټۍ ور خلاصه کړله او دغه په روح کپر ولګېدله د چا؟ د جالوت په کپر ولګېدله. جالوت پرېوتله. چې جالوت مردار شو
نو عمالقه په شکست خیال کرا لکه دا لک کسانو صدرې درې نیم سوه کسان او بل خواته 1,00,000 خلقو د جالوت هغه شکست خوړلو او مسلمانان څه شو هغه فاتحین شو او د طالوت حکمرانی څه شوله مضبوطه شوله نو الله تعالی دا غي ذکر فرمایي او دې کې پلار وي چې دې تله لار کې یو نهر را شمیل علیه السلام ته وی چې ګورئ تاسو بدغه وبنس کې ډیر به تګی شي وي خدغه وبنس کې چا چې ونس کې لې دی په جنگ کې پات کې یا دی په جهاد کولې شي او چې چا وس کړي ندی په پات کېږي کچته یو موټه یو چونګو بچا وس کړي نو هغه هم چې کم دی په مجاهدینو کې شي خیال کراله نه دغه لک کسان پاتې شو انور ټول د بنی اسرائیل نه شو هغه واپس شو خیال کراله کم من فئه قلیله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين نو الله تعالی دغه لکو کسانو چې هغه درې نیم سو کسان هغه په مقدار د بدري صحابه باندې څوک د بدري صحابه 313 کسان دومره لګو کسانو هغه فتح وکړه نو مسلمانان درې قسمه شو مسلمانان د بنی اسرائیلو په دغه لخر نه چې دغه نه چکلا وخت دله دغه نه هر نه درې قسمه شو اکمل الایمان او بل څه کامل الایمان او بل ناقص الایمان درې لخر درې قسمه شو اکمل الایمان چې هغه اډو بونس کړي هغه اکمل الایمان او چې چالهږي بوس کړي هغه سو هغه کامل الایمان او چې چا ډېر وس کړي نو دغه څه شو چې پاتې شو هغه ناقص الایمان سو نا درې قسمه دا لخر درې قسمه شو الله جل شانه داغه بیان فرمایي علم تر الى الملأ من بني اسرائيل نغور اے حبيبا هذا لخر د بني اسرائيل تا من بعد موسی رسول موسی عليه السلام د وفاتنا اذ قالوا لنبي نار کلچدي ویلو لنبي لهم پیغمبر خپلتا چغه شمیل عليه السلام ابعث لنا مقرر کده مونږ د پاره ملکان یو بادشاہ نقاتل چې مونږ جهاد کو فی سبیل الله فلا الله قال او فرمایل دغه پیغمبر حلا چې تم آیا قریب دا تاسو لرا ان کتب علیکم القتال کفر شی پتا سبحانه جهاد الله تو قاتلو چې تاسو به جنگونه کړی شي تاسو بنی اسرائیل ډېر ډېر پوک خلق دي ډېر یریدون کی امید دې چې تاسو باندې جهاد ونه کړی قالو ویل دی وما لنا تشوي دي مونږ لرا الله نو قاتل چې مونږ به جنگ نه کوو فی سبیل الله په لار د الله وقد اخرجنا الان چې مونږ استلی شوي یو من دیارنا د کلو خپلنا و ابنائنا د بچو خپلنا زامن را نه قید شوي دي کلی را نه قبضه شوي دي فلما كتب عليهم القتال هر کله چې فرض شو په دې باندې جهاد تولون پشاروان شو پشاروان خیال کړه ډېر د جهاد نه ویریدل الا قليلا منهم مگر لک کسان د دینا هغه په جهاد کې پات والله علیم بالظالمین الله علم دې په حال د ظالمان وقال لهم نبيهم او دیتا پیغمبر خپل ان الله قد بعث بشک الله تعالی مقرر کړی دی لکم تاسو د پاره طالوت حضرت طالوت ملکا بادشاہ طالوت څوک صحابي د چا د شمیل علیه السلام قالوا اولدي ان يكون له سرنګ بشید د پاره الملک بادشاہي علينا پمن باندې به بسنګ پمن بادشاہ وانا حق بالملك منه حالا کې حقدار یو په بادشاہي سره ددنه مونږه زیات حقدار یو ولم یو تاسو چې نه دی ور کړی شوی دتا سات من المال فراخي د مال دتا کثرت تمال وسره نشته هغه څوک بادشاہي د پر لایق دی چې هغه صحیح مالدار قالو فرمایل حضرت شمیل علیہ السلام ان الله
बेशक अल्लाह ताला इस्तफा वर कड़े दलरा अलैकुम पता सु बांधे पता सु वर कड़े दे दीन और द ईमान पे एतबार सरा कवि दे वजादो सवा कड़े दे दलरा बसतन फपरा खैसरा फिल इल्म पे इल्म के वल जिस्म पे जिस्म के द बादशाह द पर दो उसूल दी यौदा च बादशाह दे सही आलिमी हां अबल सो चाह दे चाक हां पोश मरेड़े दे नहीं वरपासे सदी चाकी च पे मैदान के मंडम वाले शी पोश भी दिन मालूम शोले च दादवा सदी दादवा अरकान द हुकूमत थी च आलिम दी होमी जाहिल हुक्मरान दा काबिल द हुकूमत न दे पोश भी हां او मरीज हां او कमजोर द बदन ना दाम काबिल द हुकूमत न वल्लाहु युती मुल्कहु अल्लाह पाक वर कई बादशाही बदा मन यशा चाहत छे इरादो थी वल्लाहु वासिउन अलीम अल्लाह ताला फराखी वर कौन के लिए आलिम दे हां अल्लाह मुस्तहिक द हुकूमत पेजे वकाल लहुम नबीहुम हुवे देता पैगंबर फल इन आयत मुल्की बेशकना खद बादशाह द छदा आयातकुम ताबूत चरावशी तासुता सुंदक हां का सुंदक के बसई की सकीनतुन पाए के सामान द खुशहाली दे मेर रब्बिकुम द जानिब तरफ ता सुना हां द तसले सामान द इत्मीनान सामान दे पके अगर सदी हां अच्छा द मूसा अलैहि सलाम और द हारून अलैहि सलाम तबर्रुकात व बकियतुन अगबाकी सिदुनदी मिम्मा तरका चिफरी खिदी आलू मूसा खानदान द मूसा अलैहि सलाम वालु हारून औ खानदान द हारून अलैहि सलाम हां लका गामसा द मूसा अलैहि सलाम सोला हां और दास द मूसा अलैहि सलाम नूर तबर्रुकात द हारून अलैहि सलाम नूर तबर्रुकात देना मालूम शोला हां के तबर्रुकात द औलियाओ हां दा सही दा मुहतरम सही दा मुहतरमी दा सामान द इत्मीनान भी पदे सरम खैरून अल्लाह ताला नाजिलई खुश बेटा हां द तबर्रुको हां द औलियाओ हां दा दे आयत करीमा ने साबित की और यवाज दाना गोरे हजरत हां द हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो कमीसो चा कमीस चाहता मेलाव शेवे आगा हजरत उम्मे सलमी रजी अल्लाह ताला अन्हा ते मेलाव शे द नबी सलाम नवरुस्तो आगा कमीस बाप मदीना मनौरा के गर्जे दो सद पारा द इस्तिशफा द सद पारा दागे न बच कमने नो बैस्तले और मरीजान तबे वर करो हां मरीजान तबे वर दा तबर्रुक बाद अल ममात ते तबर्रुक से दे बाद अल ममात और तबर्रुक फिल हयात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तब अहले मदीना वो तो बरा उडले द दमवलो द पारा हर साल और नबी अलैहिस्सलाम बागा बदमवले हां और अहले मदीना वो माशुमान ता वर कवले ख्याल करा ला तबर्रुक हयातनुम साबित थे और ममातनुम साबित ख्याल करा ला आयातुन साबित इन फी ज़ालिका बेशक पदे मज़कूर के आयत लकुम निशानी द इबरत तासुलरा इन कुंतुम मुमिनीन कचरे तासु ईमान लरुन के फलम्मा फसवलत तालूत और कल जुदा शो हजरत तालूत बिल जुनूद सरद लखकरना हां लखकर दजान सरद बनी इसराइल वागस्तल قالوا फरमायल हजरत तालूत इन अल्लाह मुतलिकुम बेशक अल्लाह ताला पता सुबान इम्तिहान कई बिनहरिन पयो नहर सरा मखतबता सुतक के गए नहर बराजी उगोरे टूल उपबनस कर हां लग दुमरा बस कई सिर्फ द मर्ग न बच फमन शरब मिनो चाचे द देना पूरा उस कली फले जमीन निदाजमा मल करे न दे बे बजहात न कलेश वमन लम यतअमहु चाचो वन सकली तगौबो फइन्नहु मिन्नी बेशक दे मल करे ते जहाद जमा दे इल्ला मन इख्तरफा मगर चाचियो चुंग वागस्तो गुरफतन यो चुंगो बेदी बलास फलसरा हां ए यो चुंगो बे रवागसले खलेते यो गुल यो चुंग कोश बेदे हो कुना दे कना बेदी हां मालूमीदा जो गुरफा से दे लियो चुंग तो गुरफा बोले हां ख्याल करा
او الا من اخترف غرفتن بیده چا ویلو حجاج ابن یوسف په دربار کې یو مولانا صاحب غرفتن بیده کوي کوشش به کنه ها حجاج ابن یوسف حکم کو دې سړي نه سر وخه آیات خطا وي غرفتن دې د سوي غرفتن کوشش به کنه ویسے مال مهلت راکا ها ما ټیک ویلې دی خو مال مهلت راکا ته تعالی صحیح لغت تعالی راوړم کوشش وکړه نوکران و سره ملګری کړل وی په پلان کې ورځ په پام شکیږي کچره د جواب رانوړو بوځي چې د جواب چرته وګوري کوشش وکړه روان شو سیبا جعفر تلاش جعفر پیژن هغه ورته جعفر کته ګجران الته وو کوشش وکړه او الته یو ماشوم دې د ګجرانو هغه سندره وای ها سوي سندره وای ربما تجزع النفوس من الامر له فرجه كحل العقال ها ډېر خلک د یو مصیبت ته وجنه فریاد کوي ها خو هغه مصیبت الله تعالی د څه کولاو کی لکه څنګه چې د خرص کېل کولاو کی څنګه چې د خر خېل سکی پرانځي چې دایوي مولانا صاحب خوشاله شو الحمدلله پولیس ته واوریدل سندره واوریدل وی وامریدل وی یادای کوي پوه شو به کنه چې اوس حجاج ته بیا زما د پاره تاسو شهیدی کوي ها نو وی ها چې دا شراتلو لکه تور سخت بیا را ورسېدو دی به چې کم نه کم ځای ته بځي میګوري ته بځي مثال ته ور سره یا بدل ته نږدې دي ها نو چې کله دلته را ورسېدو आवाज ولګېد وی حجاج کاکا مرش وی الحمدلله خوشاله شو خو به پته راته ونه لګېدل چې کوم خوشحالي می دی را ده د جعفر خوشحالي می دی را ده او کده تور سکدا خوشحالي می دی را ده کوشش وکړه شابه تاسو ورسېدلې ها نغه څه واورېدو پرجتونه واورېدو پرجتونه غرفتون یو شی دی کنه ده کوشش وکړه پرجا فرجا کوشش وکړه پرجا ست ویلې شو کوشاده گئی او په دې طالبان خبو یې پاس ته پر لولې وي کوشش وکړه وي دغه وته ورپسې نو الله فرمایي فشربوا منه دوی وڅ کړي دغه وبو الا قليلا منه مگر لګو کسانو د دینا ها ډېر پورا وڅ کړي چې دغه 314 کسانو چې هغه چونګ وڅ ها یا روي نس کړو فلما جاوزوا هر کله چې تجاوز وکړو دغه نهرنا والذین معه او کسانو چې ایمان راوړل د سره قالوا هو دغه کسانو دا چې کوم چا ډیر وبس کړي لا طاقت لنا اليوم نشته طاقت مون لراننا بجالوت د مقابله د جالوت و جنود د لخرو د قال الذين يظنون اولا کسانو چې هغه یقین ساتو انهم ملاق الله چې دی ملاقات کوونکی د الله سره کم من فئه ډیر کرته یو ډلا قلیله معمولی دیر کرته یو ډلا قلیله ولا غلبو کی فئه کثیره پډل ډیر باندې باذن الله فاذن د الله سره کلک لخر وی ها خدای الله په اذن هغه غالب شي والله مع الصابرین الله تعالی ملګری د صابرینو ده ولما برزوا لجالوت هر کله چې ښکار شو جالوت او جنوده او لخر داغتا میدان جوړ شو ها میدان جنگ تیار قالوا اول دي مجاهدين سوي ربنا فرغ علينا اي رب راتو کې په موږ باندې صبر لرا ها دعا وکړه خدای موږ ته صبر راکړي وثبت اقدامنا محکم کې قدمونه زمونږه وانصرنا بدد وکي زمون سره علی القوم الکافرین په قوم کافرانو باندې اورېکا شاعر کشمیر تطلما آزاد کشمیر تا مدرسې د پلندرې التا دا سکه د فوج جمع شو او دغه جنگو د چا د
بوټو او د ایوب خان حکومت ختم شو او د یحیی جنگ یحیی او د هندوستانیانو سره د بنگال جنگ پوه به کنه نو اس جنې سندره ویله په دغه کې په ریډیو کې اورېده شو وې زما आवाज با اے مجاهدین استاد د پاره څنګه پسنګ اب استاد سره ملګری او جنگ به د سره کوي هغه سندرما رسوي وې زما आवाज به تاسو سره په هر میدان په هر محاذ کې او تاسو سره په جنگ کې زملګری ها زه پوه شوم زه شکست بکیږي پوه شو به کنه ولی چې دمو وته وای چې را زما ملګرتیا به تاسو سره یي پوه شو به کنه او دې تسرودونه غږیږي په ځای د ربنا افرغنا علینا صبرا وثبت اقدامنا چنانچه شکست وکړو او 93,000 لخر د پاکستان څخه شو د اندرا د لاندې شو اندرا په د پاسه سوارا شو اندرا په دغه وخت حکمران و د چا د هندوستان خیال کړه کنه نه دا ډېر ذلیل وخت د مسلمانانو نو الله جل شانو فرمایي فازمهم باذن الله پس شکست ورکو دي کافرانو ته باذن الله په اذن د الله وقتل داوود جالوت او قتل داوود علیہ السلام جالوت لرا هغه یو کانی سره واعطاه الله الملك ورکړ الله تعالی د طالوت تا بادشاہي والحکمت او د عقل خبره وعلمه الله علم ورکړ تامه ما یشاء چې الله تعالی خوښي ولولا دفع الله الناس كانوا دفع کول د الله تعالی خلق لرا الناس مراد څوک دي مشرکان کنه الله تعالی دفع کول د مشرکانو بعضهم به بعض د بعض په بعض سره د بعض چې هغه مشرکین دي په بعض سره چې هغه مؤمنین کدا دفاع نه وي او الله تعالی دا کفار په مسلمانانو باندې نه کمزوري کوله لفسدت الارض فاسد شو با نظام د ځمکه به خراب شو او دهشتګردي به عام شو لکه دې زمانہ کې چې دهشتګردي صدا عام او شي په ټول مشرکان سدي هغه دهشتګردي فسادیان دي مسلمانان هر ځای کې په تکلیف او په پریشانی ولکن الله لیکن الله پاک چې دې ذو فضل خوند فضل دې علی العالمین په مخلوقات او زمانه باندې تلک آیات الله دا چې بیان شو د آیاتونو د الله تعالی دی نتلو علیک بلا کل لمونگا پتاوانی پا حق سرا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بے شک تی دا رسولانونا دما حبیبا تی یقیناً دا اللہ رسول تی یقیناً دا اللہ رسول دا نبی علیہ السلام دا نبوت او دا رسالت اعلان فَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کے وشو خیال کرالا نور رسولانم اللہ تعالیٰ ذکر